د واتس اپ یو دوه پټ سیټینګونه د خم زیاتکر کسانو ته دغه سیټینګونه چې دي دا نه دي معلوم. د دې سره به تاسو ته واتس اپ چې دی هغه په استعمالېدو کې آسان شي او د دې سره به ستاسو پرایویسي چې ده هغه به نور هم محفوظ شي. تاسو که د ناشنا کس سره خبرې کول غواړئ او تاسو وایئ چې زموږ نمبر هغې کس ته چې دی شو نه شي، نو دغه تاسو په واتس اپ کې هم کولی شئ. بل لا که تاسو ته ناشنا کسان ټلیفون کوي او تاسو وایئ چې د هغه ټلیفون موږ خاموشه کړو، نو دغه تاسو هم خاموشه کولی شئ. نو په دې ویډیو کې به د دغه دواړه طریقې ښیم. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. کم کسان چې وایي موږ ته د ناشنا کسانو نه ټلیفونونه راځي، نو تاسو دغه ټلیفونونه چې دي دا خاموشه کولی شئ. که ستاسو په کور کې موبایل او په هغې کې واتس اپ نو په هغې کې هم تاسو دغه سیټینګ چې دی دا کولی شئ. که ناشنا کس تاسو ته ټلیفون کوي نو ستاسو هغه کال چې دی دا به خاموشه کیږي او د هغې به تاسو ته پته نه لګي. نو دا سیټینګ چې دی دا په واتس اپ کې موجود دی. زه واتس اپ ته او هلته کې دا طریقې زده کوو چې د ناشنا کسانو کالونه به څنګه خاموشه کوو. موبایل سکرین ته رالو موږ خپل واتس اپ کولاو کړی. تاسو به خپل واتس اپ کولاو کوئ او په هغې کې به سیټینګ ته راشئ. څنګه چې واتس اپ کولاو کوئ له پاسه به درې ټک ووایي، تاسو ته به هلته سیټینګ ښکارېږي چې څنګه سیټینګ ووایي نو تاسو ته به دا اپشنونه چې دي دا به کولاو شي. چې څنګه دا کولاو شو نو دلته کې به دویم نمبر کولاو کوئ. پرایویسي چې لیکلې ده دا پرایویسي چې ده دا به ځان سره کولاو کوئ. کومې ته چې د تالې دا نښه ده دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ. چې تاسو څنګه یو دا کولاو کوئ په دې کې به لږ لاندې راشئ. چې لاندې رالی نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي کالز لیکلی دی، د لاندې نه څلورم نمبر آپشن چې دی دا موجود دی. نو دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه دا کولاو کوئ نو دلته کې به دا اپي که تاسو وګورئ دلته کې دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به آن کوئ. چې دا آن کوئ نو د دې سره به د ناشنا کسانو ټلیفونونه چې دي هغه به تاسو ته نه راځي. په دې طریقې سره تاسو د ناشنا کسانو کالونه چې دي هغه تاسو خاموشه کولی شئ. که تاسو ته ناشنا کس ټلیفون کوي نو تاسو ته به د هغې رنګ نه راځي، نوټیفیکیشن به یې درته شو کېږي، خو ټلیفون چې دی هغه به تاسو ته نه راځي. که ستاسو په جیب کې موبایل پروت وي او که په کور کې موبایل پروت وي خو د هغې ناشنا کس ټلیفون چې دی دا به تاسو ته نه راځي. د هغې کس په راځي چې د کم نمبر ستاسو سره په موبایل کې سیو وي. نو دا د خپل کور په موبایل کې وکئ. نو که ناشنا کس ټلیفون کوي نو د هغه رنګ چې دی هغه به تاسو ته نه راځي. دغه شانتې په دویم نمبر چې زموږ سره کم سیټینګ دی، کم کسان چې وایي موږ د یو کس سره خبرې کوو او هغه ته زموږ نمبر چې دی دا نه شو کېږي، نو دا سیټینګ چې دی دا هم په واتس اپ کې موجود دی. ځکه زیاتکر کسان وایي چې زموږ نمبر د کس ته چې دی نه شو کېږي، خو د هغې لپاره چې دی تاسو به خپل لینک چې دی دا به شیر کوئ. نو د دې را طریقه راته هم ښیم. بل لا د دې پیدې راته هم یم هغه به راته د ویډیو په اخره کې ویم. نو تاسو به ویډیو چې دا تر اخره پورې ګورئ. خو زه موبایل سکرین ته او دا طریقه راته هم ښیم. موبایل سکرین ته رالو موږ خپل واتس اپ کولاو کړی. دغه شانتې به تاسو خپل واتس اپ کولاو کوئ. چې څنګه تاسو واتس اپ کولاو کوئ نو تاسو ته دغه شانتې کولاو شي. له پاسه به تاسو ته ښکارېږي کالز. کوم ځای کې تاسو ته ټلیفونونه مس کال دی راغلي نو تاسو به هغې کالز آپشن ته چې دی دې ته به راشئ. چې څنګه دې ته رالی نو دلته کې به تاسو ته له پاسه ښکارېږي کریټ کال لینکس. دی چې لیکلی دی نو دا به ځان سره کولاو کوئ. نو د دې ځای نه تاسو خپل کالونه چې دی برابرولی شئ. اوس دا ځای موږ کولاو کړو نو دلته کې چې دی تاسو خپل کال ټیپ دی چې لیکلی دی چې په دې څنګه زور وکئ. که تاسو د یو کس سره ویډیو کال خبرې کوئ یا آډیو کال خبرې کوئ نو دلته کې ویډیو لیکلی دی او لاندې وایس لیکلی دی. نو که ویډیو کال خبرې کوئ چې په ویډیو ودروئ. که عام کال خبرې کوئ نو دې لاندنۍ ته یې راکوز کوئ. نو دغه شانتې لاندنۍ کال ته څنګه راکوز کړو دلته کې به دا لینک چې دی دا به ځان سره کاپي کوئ. دا لینک نه دی، دا لینک چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کاپي کوي. چې کاپي کوي نو دا به دغه شانتې هغې کس ته چې دی دا لینک به ورسینډ کوي. چې څنګه یې ورسینډ کړو نو دلته کې چې جوین تاسو ووالو جوین او هلته کې د هغې طرفه هغه جوین کړو دا کال. نو بس په دې طریقې سره چې تاسو د خپل ویډیو کال آډیو کال لینک جوړ کړو او تاسو د هغې کس سره دا شیر کړو. که په ایمو یې ورته ورولېږو، که په میسنجر و، که په کمنټس کې ورولېږو یا یو په نورو طریقو دغه لینک ورولېږو او هغه دغه لینک جوین کړو. د دې ځای کې نه هم تا لینک جوین کړی نو تاسو دواړه چې دی په غیر نمبر شو کېدو نه چې دی خبرې کولی شئ. بل لا که دا لینک تا راواغستو د نورو کسانو سره دی هم شیر کړو. لکه په یو ګروپ کې تا شیر کړو او ته چې په ګروپ کال باندې زه خبرې کوم نو هم د دې په تر باندې چې دی تاسو خبرې کولی شئ. دغه شانتې که تاسو په کمنټس کې ورکئ او تاسو کسانو ته ووایئ چې په پلانې ټایم باندې چې دی زه به په ویډیو کال یا په آډیو کال باندې خبرې کوم نو د هغې په تر باندې چې دی هم دغه کسان چې دی دغه ویډیو کال آډیو کال چې دی دا جوین کولی شي. نو دا یوه طریقه ده. به زیاتکر کسانو ته چې دی دا معلومه نه وه نو تاسو په غیر نمبر شو کېدو نه چې دی هم د بل کس سره چې دی په کال باندې خبرې کولی شئ.